بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا نشير لسلورم نمبر وبعد إن هذه مقدمة او د جزرې په نسخو کې مقدمه لیکل شوی دی. خدای دال په زبر سره صحیح شو. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم وبعد نمراد دادی دا پس د صلات او د سلام نه پس د صلات حمد د ټول نرستو او دا یو داسې کلمه ده چې دی باندې انسان د یو غرض نه بل غرض ته منتقل کیږي د یو اسلوب نه. یعنی مخکې خطبه و د الله تعالی حمد او صلات او بعد چې وروړي دی پسې انسان بل انتقال کی بل غرض ته مقصد ته انتقال او دا مستحب دی. دا وبعد ویل سړي په خطبه کې دغه شانتي په خطون وغیرہ کې ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیروي ده کې اقتدا د نبی علیہ السلام ځکه چې یو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې یا په خطونو کې د اما بعد لیکلو دی باندې یو عالم کتاب لیکلی دی عبد القادر الرهاوی نومې دی او د سلويختو صحابهونه دا حدیث نقل کړی دی چې اما بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې په خطونو کې ویل ښه سلويختو صحابهونه نقل کړی دی. نو فرمای وبعد پس د حمد او د صلاتنا ان هذه بشکل اساس اللاس کې چې کوم کتاب موجود دی مقدمه یا مقدمه دا یو ابتدایي رساله ده. دا څه ده؟ وبعد پس د صلات او د حمدنا د بسم الله نه ان هذه د اساس اللاس کې چې کوم رساله ده مقدمه دا یو مقدمه ده. مقدمه دې ته ویل شي چې په خوا زمانہ کې با یو لشکر تللو یو فوج بتللو یو علاقې ته مثال په تور شپږ سوه کسانو هغوی به یو لس کسه مخکې ولېږل یاره تاسو لړ شئ د مردان کې ښځې وګورئ چې ښځې کم ځای دی چې اوبه مې صفایي روټۍ هم پکې صحیح میلاوېږي هر څه ټکي هغې یو مردان کې وګرځي نو هلکه دا ځای یې خوښ شوی ځکه چې ورسره جومات هم دې خوا کړي ډلې هم دې ورسره خوا کړي نو بیا هغه نور ته وایي راځئ پې دا ځای صحیح دی. نو مقدمة الجيش نه راوتې دی د فوج هغه مخکنۍ حصې ته چې هغوی د ځان نه مخکې هغه کسان لیږي. نو چونکې دا کتاب هم په تجوید کې ابتدایي رساله ده. علم تجوید خو لوی علم دی خو به وروستو راځي بیا درپسې لیکن دا هغې ابتدایي یو څو خبرې دي. دې کتاب کې څه دي نو که په دغه غونډه کې څه نه پوهېږې به دونه ځان پوه کې چې دا ابتدایي رساله ده چې دې کې یو څو خبرې دي. دې کې څه دي د څه خبرې دي وفي ما على قارئه د هغه څه باره کې دي على قارئه چې په قاري د قرآن باندې واجب دي ان يعلمه چې دا خبرې زده کړي. هغه څه دي برته دی وایي مخارج دي صفات دي دا دي هغه دي دغه په قاري باندې زده کول ضروري دي ځکه چې کله دې دا څیزونه زده کړي نو دې به د قرآن شریف تلفظ بیا صحیح کړي. دغه د علماو اختلاف دی چې د اما بعد دا په دنیا کې د ټولو نه اول چا ویلی نو صحیح قول چې کوم د علماو دی هغه دا دی نږدې اقرب الى الاقوال چې دا داود علیه السلام دا څوک ځکه سورې صاد کې شلم نمبر آیت کې راځي وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب. الله تعالی فرمایي چې موږ ته حکمت ورکړو پوهه هم ورکړې وه په فصل الخطاب او جداوالی د کلام. علماوي دا جداوالی د کلام نه اما بعد مراد دي ځکه دې سره کلام جدا شي. ګوره جزري صاحب الاول حمد او صلات ویل که نه چې اما بعد ویل نو کتاب ته راغوي ان هذه مقدمه نو په دې سره کلام جدا کېږي بعدو سره. نو الله تعالی فرمایي چې موږ داود علیه السلام ته حکمت ورکړو پوهه هم ورکړې وه په فصل الخطاب او سم ورکړی و د کلام د جداوالي طریقه چې اما بعد سره به کلام جدا کو. بهرحال ابن عباس سے جدا رہے دا مجاہد رحمت الله علیه جدا رہے دا هغه د فصل الخطاب نه مراد چې کوم دی د خلق و مینس کې فیصله کول خلق و مینس کې فیصله کولو چې الله تعالی ورته دا پوهه ورکړې وه چې خلق و مینس کې به صحیح فیصله وکړو هغه خبره به چې کوم دی د دوه په مینس کې حل کړه. بعضې علما وایي چې په دنیا کې اما بعد اول چې چا ویلي د هغه نوم دی قص بن ساعده قاف سین
قص بن ساعدة قاف سين ابن ساعدة او چا ویلی دي چې دا کعب بن لؤي د نبی عليه السلام په خاندان کې راځي کیانو کې کعب بن لؤي دیو جن عالمان وی دا باندې کسو چې جمعه ورځ ته د جمعه نوم دی خو دی کعب بن لؤي دا موږ وینم د اتوار ورځ د نن د جمعه ورځ د جمعه د ورځ چې کوم دی دینوم یې خو دی وی چا بلنوم ذکر کړی دی يعرب يا يعرب بن قحطان يا عين رابا يعرب يا يعرب بن قحطان او دا قول چې کوم دی امام نووي صاحب چې کوم دی او مسلم شریف په شرح کې نقل کړی دی چې اما بعد د ویلي او چا صحبان وائل دا مشهور کس تیر شوی دی دا غنوم ذکر کړی دی صحبان بن وائل نو دا پنځه کسان مشهور دي چې اما بعد دوی ویلې دي دوه سره نورم چا سیوا کړی دي وی دا یو نوم یعقوب دی او د بل نوم ایوب دی وی اما بعد دی ویلې دا یو اضافي خبر ده چې چاته علما دي ذهن کې راغله لزا یو سیوی خبر به ذهن تراشي چاته نه ورزي نو نه دی ورزي تاسو ته دا پته نه چې اما بعد مخکې چا ویلې تاسو دا وی و بعد پس د حمد او صلات بس دون خبره ته یادېږي وی و بعد پس د صلات د بسم الله او د حمدنا ان هذه يقينا دا ان هذه مقدمه یو ابتدائي رساله فيما على قارئه فيما وفيما فها سكينه فيما فها سكينه على قارئه چې په ویون کې د قران باندې دلته واجب حذف ته ها ان يعلم خو معنی به کو واجب دي چې یاد کې دا خبره واجب دي چې ضروری دي چې یاد کې دا خبره څه ضروری دي چې یاد کې دا خبره صحیح شو نو د دې ان هذه مقدمه مراد د جزريه ده ان هذه مقدمه مراد سدي جزريه او تاسو تماویل د جزريه وزن څه شی مستفعل سو په هر جمله کې درې زله په هر جمله کې درې زله خو بیا مې ارته ویلو چې د مستفعلون سره د وزن خرابېدلو بیا ته علماء د سین دا ټکی لري کو نو وزن یې څه شو تفعل صحیح شو نو بیا وګوره ها وبعد ان هذه مقدمه پس د بسم الله د حمد او د صلاتنا ان هذه بشك دا کتاب مقدمه یو ابتدائي رساله ده فيما دا اغس بارکی دا على قارئه چې په قاری د قران باندې ان يعلم ضروری دي زده کول ده یاد بشي ویاړه